بسم الله الرحمن الرحیم. راځو مونږ د عصبي سیستم خصوصا د مرکزي عصبي سیستم په پروټیکټیو سټرکچر اف سنټرل نروس سیستم باندې خبرې کوو. هغه محافظتي سیستم چې مرکزي عصبي سیستم لري په دې باندې مونږ خبرې کوو. راځو مونږ وایو چې عصبي نس چې دی یا نروس ټیشو چې دی دا ډیر نازکه ده او دا یو کافي حفاظت ته یا پروټیکشن ته محافظت ته او نیوټریشن یا تغذیه ته ضرورت لري. د دې دغه حفاظت چې ده اول ځل د پاره یا اول حفاظتي سیستم د مرکزي عصبي سیستم چې یو برخه د سپاینل کارډ څخه عبارت ده او بله برخه په خپله د دماغ یا برین څخه عبارت ده چې دماغ په خپله د دې محافظت او د سپاینل کارډ او د دې دواړو محافظت لومړی حالت کې د هډوکو په واسطه باندې کیږي، یعنی دماغ د کرینوم یا د سکل په واسطه باندې د دې محافظت شوی دی او د سپاینل کارډ محافظت چې دی دا په خپله د ورټیبرل کالم په واسطه شوی. په دې خو تاسو پوهیږئ چې مرکزي عصبي سیستم دوه برخې لري چې یو یې دماغ دی او بل سپاینل کارډ دی. د دې دواړو محافظت په اوله کې د هډوکو په واسطه شوی دی چې یو یې په خپله د کرینوم څخه عبارت دی او بل یې په خپله د ورټیبرل کالم څخه عبارت دی. د هډوکین سیستم څخه وروسته یې دوهم محافظتي سیستم هم لري چې هغې ته موږ دا خصوصا د کنیکټیو ټیشو ساختمانونه دي چې دې په واسطه باندې شوی دی چې دې ته موږ میننج یا سهایاوي ویل کېږي. دغه میننج یا سهایاوي درې ډوله میننج یا سهایاوي لرو چې یو ته ویل کېږي ډورامیټر، بل ته ویل کېږي ارکنایډ میټر او بل ته ویل کېږي پیامیټر. دغه درې هغه کنیکټیو ټیشو ساختمانونه دي یا میننج یا سهایاوي دي کوم چې د هډوکو څخه وروسته یې د مرکزي عصبي سیستم د سپاینل کارډ او د برین د محافظت یا د پروټیکشن دنده سرته رسوي چې یو یې عبارت ده د ډورامیټر څخه، بل عبارت ده د ارکنایډ میټر څخه او بل عبارت ده د پیامیټر څخه. دا ټول هغه ساختمانونه دي، هغه پردې دي، هغه غشاوي دي کوم چې بالاخره عصبي سیستم خصوصا مرکزي عصبي سیستم څنګه کړی دی حفاظت کې کړی دی او د دغې د محافظت دنده په غاړه لري. د هر یو څخه په لنډ ډول سره موږ خبرې کوو. اول ته موږ ډورامیټر وایو، موږ وایو د جمجمې یا په خپله د کرینوم دا ورقه چې دا دوه طبقې لري چې خارجي طبقه یې د ډینس کنیکټیو ټیشو په واسطه باندې او کپیلري او اعصابو څخه جوړه شوې ده چې دې ته موږ د انډوسټیل لایر په نامه سره یادوو. انډوسټیل لایر یا موږ وایو چې ډورامیټر چې ده دغه طبقه چې ده دا د ډینس کنیکټیو ټیشو څخه هغه چې د هډوکو سره وصل ده د ډینس کنیکټیو ټیشو څخه جوړه شوې چې دغې طبقې ته موږ انډوسټیل لایر په نامه سره یادوو. او بله داخلي طبقه ده دا هم د ډینس کنیکټیو ټیشو څخه جوړه شوې ده چې دغې طبقې ته یې موږ فایبروس لایر وایو. اوس موږ وایو چې ډورامیټر چې ده دوه طبقې لري چې یو ته ویل کېږي انډوسټیل لایر او بل ته ویل کېږي فایبروس لایر څخه عبارت ده. موږ وایو چې په نارمل ډول سره د انډوسټیل لایر او د کرینوم ترمنځ کومه فاصله نشته ده. که چیرته په پاتالوژي حالاتونو کې د هډ تروماګانو کې ډوراب باندې تروما وارده شي، په سکل باندې تروما وارده شي، دلته د کرینوم او د ډورا ترمنځ باندې دلته یو فاصله پیدا کېږي، یو سپیس پیدا کېږي چې دغه سپیس ته موږ اپیډورل سپیس ویل کېږي چې دا یو پاتالوژیک حالت یا کنډیشن څخه عبارت دی چې په نارمل حالتونو کې د کرینوم او همدارنګه د انډوسټیل لایر ترمنځ باندې کومه فاصله نه وي. هغه وخت کې فاصله پیدا کېږي دغه ساحه کې په زیاته اندازه سره وریدونه وجود لري
کله چې تروما وارده شي وریدي سیستم ډیمیج شي دې څخه وینه خارجيږي او وینه راځي په همدغه فاصله کې پاتې کېږي او دلته یو سپیس پیدا کوي چې دغه سپیس ته موږ کوم ډول سپیس وایو اپیډورل سپیس وایو. موږ وایو چې فایبروس طبقې په بعضو برخو کې د خارجي طبقې څخه جدا او د مغزو لوی وریدي ساینس جوړوي چې د نخا د ډورامټر په حقیقت کې د ډورامټر د داخلي طبقې ادامه ده چې فورامین ماګنوم له لارې ورټیبرل کالم ته هم داخليږي. اصلا همدغه ډورا ده چې سنټرل نروس سیستم برین احاطه کړي او د برین څخه وروسته همدس خواته راځي او بالاخره د فورامین ماګنوم له لارې کومه برخه ته ښکته کېږي ورټیبرل کالم هم څنګه کوي هم کور کې هلته داخليږي چې دې ورق کې داخلي او خارجي سطحه د یو تعداد هموارو حجرات په واسطه باندې پوښل شوې ده. د هډوکي د پیریوسټ او د ډورا ترمنځ یو مسافه وجود لري لکه تاسو چې ما وایي چې یو مسافه وجود لري چې دې ته موږ اپیډورل په نامه سره یادېږي. دا مسافه په نارمل حالت کې ډېره کمه وي دومره نه وي او کله چې یو پاتالوژي منځ راشي سپیس زیاتېږي دغه مسافې ته اپیډورل وایي او که دلته وینه راجمع شي دې ته موږ بیا اپیډورل هیموریج یا اپیډورل هیماټوم وایي چې موږ په پاتالوژي کې تشریح کوو. بل موږ وایو چې د ډورا څخه لاندې یو بله طبقه وجود لري چې هغې ته موږ ارکنایډ میټر په نامه سره یادوو. د دغې ډورا او د ارکنایډ میټر ترمنځ هم یوه مسافه وجود لري په نارمل حالت کې ډېره کمه مسافه وجود لري چې دې ته موږ سب ډورل سپیس په نامه سره یادوو. څه په نامه سره یادوو؟ سب ډورل سپیس په نامه سره یادوو. که دلته وینه راټوله شي وینه پکې راټوله شي دې ته موږ به څه وایو؟ سب ډورل هیماټوم وایو. هغې ته موږ اپیډورل هیماټوم دې ته موږ سب ډورل هیماټوم. دلته هم وریدي سیستم ډېر غني دی او دغه ساحه کې هم د وینې راټولېدلو له کبله دې ته موږ سب ډورل هیماټوم وایو. دوهم حفاظتي مننج یا ساحه کې ارکنایډ دی. ارکنایډ یو نازکه او همدارنګه د کپیلري وایو نه لرونکي ورقه ده یعنی کپیلري نه لري چې د سب ارکنایډ سپیس په واسطه باندې د پیامیټر څخه څنګه شوې ده جدا شوې ده. په خپله ارکنایډ هم نازکه ده کپیلري نه لري خو دا په خپله د چشي په واسطه باندې د سب ارکنایډ سپیس په واسطه باندې د چشي څخه جدا شوې ده د پیامیټر څخه څنګه شوې ده جدا شوې ده چې په دې مسافه کې چې وجود لري سریبرو سپاینل فلویډ جریان لري او د ارکنایډ څخه یو زیات تعداد پردې منشا اخلي چې د ټرایبیکولا منشا اخلي او د پیامیټر سره شی لري ارتباط نسی. دوهمه پروټیکشن برخه د هډوکین سیستم څخه وروسته ارکنایډ میټر څخه عبارت ده. ارکنایډ نازکه ده وینې رګونه نه لري دا د پیامیټر څخه د چیش په واسطه جدا شوې ده د سب ارکنایډ سپیس په واسطه جدا شوې ده. همدغه سب ارکنایډ سپیس کې په زیاته اندازه سره سیسیب څنګه کېږي راټولېږي او بل دا ده چې دغه ارکنایډ میټر څخه یو زیاته اندازه سره ټرایبیکولا منشا اخلي چې دا په خپله د پیامیټر سره شی لري ارتباط لري. په پاتالوژیک حالتونو کې د ډورا او همدارنګه د ارکنایډ میټر ترمنځ یو فاصله پیدا کېږي چې دغه فاصله کې ته موږ سب ارکنایډ سپیس ویل کېږي. دغه سب ارکنایډ سپیس چې دی کله چې پیدا شي او دلته وینه راټوله شي دغې وینې راټولېدلو ته موږ به څه وایو؟ سب ارکنایډ سپیس موږ وایو چې د ارکنایډ او همدارنګه د ډورا ترمنځ فاصلې ته سب ډورل سپیس وایي. دغه سب ډورل سپیس کې کله چې وینه راټوله شي دې ته موږ سب ډورل هیماټوم وایو. درېیمه ساحه یې چې ده هغه پیامیټر څخه عبارت ده. دا هم یو نازکه پرده ده چې دا په خپله د مغزو سره ارتباط لري. که تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې د مننج یا سحایه و هغه کومه غشا ده کوم چې د هډوکین سیستم سره ارتباط لري تاسو به ورته چې ډورامټر انډوسټیل لایر هغه لایر څخه عبارت ده کوم چې د کرینوم سره ارتباط لري او فایبروس لایر هغه لایر څخه عبارت ده کوم چې د ارکنایډ میټر سره چې لري ارتباط لري.
او هغه کومه هغه د میننجیا سهایه او کومه پرده ده چې هغه د برین سره په تماس کې ده تاسو به ورته چې پیامیټر نو وایي چې ډورامیټر یې اولنۍ طبقه ده چې د هډوکو سره په ارتباط کې ده او پیامیټر یې تر ټولو نه داخلي طبقه ده کوم چې د برین یا د دماغو سره څنګه ده په ارتباط کې ده او د مغزو یا د برین د سطحې پروفیسور کې هغه درزونه چې دي په دې کې څنګه شوې ده داخله شوې ده ننوتې ده او پیامیټر هغه طبقه هغه پرده ده یا هغه غشا ده چې دا د دماغ یا د برین کاغه سریبروم ده کاغه سریبیلوم ده دې کې چې څومره فیسور وجود لري درزونه وجود لري دوه کې څنګه ننوتې ده دا ورقه دوه طبقې لري چې یو داخلي طبقه ده چې دې ته منګه پیا انټیما په نوم سره ده چې دا په خپله په زیاته اندازه سره د ریټیکولر فایبرونو د الاستیک الیاف څخه جوړه شوې ده او د هغې رګونه چې مغزو ته داخلیږي او د هغې نه رګونه څنګه کېږي مغزو ته داخلیږي د دې طبقې په واسطه پوښل شوې ده بله خارجي طبقه ده چې دې ته موږ اپیپیل لایر په نوم سره یادوو چې دغه د کولاجن الیافو او همدارنګه یو تعداد فایبروبلاست حجراتو څخه څنګه شوې ده جوړه شوې ده نو اوس موږ وایو چې پیامیټر هغه طبقې څخه عبارت ده کوم چې د دماغ یا د برین د سطحې سره څنګه ده په تماس کې ده بل مونږ وایو چې پیامیټر د هغې طبقې څخه عبارت ده یا د هغې غشا څخه عبارت ده کوم چې د دماغ یا د برین چې کوم فیسورونه وجود لري درزونه دي دوه کې څنګه شوي داخل شوي ده نو مونږ وایو چې پروټیکشن سټرکچر اف د سنټرل نرو سیستم کې اول د دې محافظت یا د دې هغه چې ده ساتنه چې ده دا د هډوکین سیستم په واسطه باندې کېږي چې یو یې کرینوم څخه عبارت دی بل یې ورټیبرل کالم څخه عبارت دی سپینل کارډ محافظت د ورټیبرل کالم او د برین محافظت د سکل په واسطه یا د کرینوم په واسطه شوی د هغې څخه وروسته بیا نورو میننج یا سهایاوې دي چې دا په خپله د کنیکټیو ټیشو ساختمانونه دي سټرکچرونه دي چې د هغې په واسطه شوی چې یو ډورامیټر څخه عبارت ده کوم چې د کرینوم سره په ارتباط ده بل ارکنایډ میټر څخه عبارت ده چې د ډورا او د پیامیټر په منځ کې قرار لري او درېیمه طبقې ته یې موږ بیا څه وایو هغې ته موږ بیا پیامیټر څخه عبارت ده چې دغه پیامیټر یې بیا د برین یا د دماغو سره څنګه دی په تماس کې دی او ښکته خواته چې ښکته راځي هلته بیا د سپینل کارډ سره څنګه دی په تماس کې دی که چیرته نارمل حالت کې همدا دی چې سپیس یا فاصله نشته دی که هم ډېره کمه اندازې سره ده او په پتالوژیک حالاتو کې د کرینوم او د ډورا ترمنځ فاصلې ته موږ اپیډورل سپیس وایو که دلته وینه راټولیږي دې ته موږ اپیډورل هیماټوم وایو او د ډورا او د ارکنایډ ترمنځ مسافې ته موږ سبډورل سپیس وایو که چیرته دلته وینه راټولیږي دې ته موږ سبډورل هیماټوم وایو همدارنګه دغه پتالوژیک حالتونه شوي بل پتالوژیک حالتونه کې موږ د میننجایټس نوم یاد کړو چې په هغې کې موږ د میننج یا د سهایاو التهاب ته ویل کېدله که یوازې ډورامیټر په التهاب اخته شي دې ته موږ پچې میننجایټس په نامه سره ده او که چې د ټول ارکنایډ میټر یا پیامیټر دواړه اخته شي دې ته موږ د لیپټو میننجایټس په نامه سره یادولو چې هغه به انشاءالله تاسو ته په سیسټمیک پتالوژي کې په څه شي کې ولوستل شي په د دماغ عصبي سیستم په پتالوژي کې به تاسو ته ولوستل شي خصوصا په د دماغ د میننج یا د سهایاو په التهاباتو کې دا و هغه محافظوي سیستم چې په خپله یې دماغ او سپینل کارډ څخه څه کړې ده محافظه یې کړې ده او تر بل درسه پورې موږ تاسو په لویه بخون کې خدای سپارو د خدای په امان